قرآن شریف کې د دنیا فیدیم دی او د آخرت فیدیم دی. اصل خبره خو د آخرت تا او د دنیا ګټم خدای ورکړي. رسول الله مبارک فرمای چې څوک د تبارک الذی تلاوت کوي خدای به د قبر د عذاب نه بچ کوي. حضور پاک فرمای چې څوک سوره یاسین شریف سحر وای قضیت حوائجه د ټول حاجتونه به پوره شي. حضور پاک فرمای چې چا یو ځل سوره یاسین شریف وای دله به د قرآن شریف د لسو ختم ثواب خدای پاک ورکړي. رسول الله مبارک فرمای چې څوک ماښام ماسوتن صورت واقعه وای و د به غربت او فقر نه راځي. څونه برکت دی په قرآن شریف کې. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله مبارک په خاصو شاگردانو کې زوړ مسلمانو په لومبۍ زمانه کې ایمان راوړ. رسول الله مبارک یو ځل په لاره تېرېده د منا او عرفات سره. د عبدالله ابن مسعود د بل چا نوکر او ګډې چیلې سرول. حضور پاک سره حضرت ابوبکر صدیق هم رضی الله عنه. نو نبی علیہ السلام خو پیژنده مکه کې و د مکې د یو کافر نوکر و. ورته وی عبدالله ابن مسعود په دې ګډو چیلو کې د پیش شته؟ هغه وی نه اوچې دی. وی که پکې وي او موږ لوله شوې اوچې دی یو پکې د پیو نشته. یو چیلی رسول الله مبارک رونیوه وی دا را لوله شوې دا خو اوچه ده. وګوره توتې اوچ کلس دی غلان دی اوچته ده ساس کې پی پکې نشته. رسول الله مبارک ورته فرمایل وی ابن مسعود که تی اجازت کې موږ به ځان لوله شي. هغه ورپورې وخندل وی تاسو خو په ګډو چیلو پوهېږئ دا نه چې نه پوهېږئ هغې کې پی کم دي زور ورکوه ساس کې دی نو دی اوچه کړه وی تی اجازت وکړه. وی زه اجازت دی. رسول الله مبارک یو جام راواغشي او د هغه چیلی په تو یې خپلې مبارکې ګوتې کېښود او چې زور یې ورکړه نو هغه چیلی خپې ارتې کړې او غولانځ او تی د پیو ډک شو. دا د رسول الله مبارک معجزه ده او پیت یې واغشته. دی ورته نیغ نیغ ګوري چې خدای دا خو چکړسه وه دا څه مسله پېښه شوه. پیم تې ووتل غولانځم ډکه شوه لکه چیلی چې لنګه شي او پی پکې پیدا شي. مفتو کې وچه چیلی او پی تې ووتل او تې اوس هم پړسېدلې د پیو ډک. پی په خپله مسکل عبدالله ابن مسعود مسکل حضور پاک مبارک مسکل. دې ته معجزه وایي. وروڼو ګوره